یو جماعت کی پیښ شو چې الته خلقو په مانځه کې لاسونه دلته پسینه ایښي. یا مانځه کې هغې رفع الیدین کوي، رکوع ته چې ښکته ځي نو لاسونه داسې کي او بیا ښکته لاس. د هغې نه چې لږ اخوا دېخوا څه وګورو نو یکدم پې فتوا ولګو چې دا خو هلکه کافر دي، بل شان مونځ کوي. څنګه بل شان مونځ کوي؟ وای په مانځه کې په لاسونو اشارې کوي. یا په مانځه کې ولدوالین نرستو آمین په زوره وای. نو بیا ګرځو تا ته وایم بل ته وایم دې جومات کې خو داسې خلک وو، یاره یو ځای کې پېښ شوی او ما مانځه کې داسې چل کولو، رستو به آمین په زوره ووی. دا شرارت پسې به ټوله ورځ ګرځو، یو بل سره به دا خبرې کوو. نو دا بدبخت قوم چې دی خبر نه دي، دا نه پېژني چې اصول څه ته وایي، دا نه پېژني چې فروع څه ته وایي. لنډ غوندې مثال درته وایم. په مانځه کې دا ولاړه دا د اصولو د صلات نه دی، دا د ارکانو د صلات نه دی. لاس دلته ایښول یا دلته ایښول یا زوړن نیول دا د فروع د صلات. که یو سړی په مانځه ودرېده او نیت یې وتړل او لاسونه بالکل زوړن نیولي او الحمد او سورت یې ووې او رکوع ته لاړو، مونځ کېږي که نه؟ دا خو ما اوس ووې که نه؟ تاسو خو ستاسو مذهب دا دی چې مونځ یې ونه شو. ولې لکه وایي لاسونه یې زوړن نیولي. نو اختلاف دائمه مجتهدینو منځ کې دا لوی رحمتي. اوس د امام ابو حنیفه او د امام شافعي منځ کې اختلاف دی. لیکن د تعلق عالم ګوره، د اندرون د صفای عالم ګوره. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته به کومه مسله کې څه مشکل پیښ شو نو زه به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر ته لاړم، چې قبر ته به لاړم نو هلته به مې 2 رکعاته نفل وکړه. نو د امام شافعي مذهب دا دی چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي، لاسونه دلې ږدي. خو امام شافعي وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول نو ما به رفع الیدین هم نه کول او په سینه به مې لاس هم نه کېښو، لاندې به مې لاس کېښو، ځکه چې د دې قبر والا مذهب دا نه و نو دنه ماله حیا راتله. خو به کې څوک داسې چا سره چې ستا اختلاف وي او ته د هغه قبر ته به لاړ شي او 2 رکعاته نفل به وکړي او دعاګانې به وکړي چې خدای دا مشکل زما آسان کړي. د امام شافعي سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره د هغه په قبر به نفلونه کول او بیا به خپل مسلک پرېښو.
چې د دې قبر والا مذهب دانه دی چې دې خپه نشي چاته. تاسو خیال راکړئ. امام شافعی رحمت الله علیه دا سوکو د کمزه او کمزه کې پیدا ہو او بیا علم په کمزه کې کړو دا بیان دی نه. عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې دی محمد او د پلار نوم ادریس نو دی وایا محمد ابن ادریس. د سلسله د نسب چې دا هغه پشپغم پشت کې د عبد المطلب او عبد مناف سره لګي. عبد مناف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو نو دا شافعی چې و دا د عبد مناف زویو نو گویا پشپغم پشت کې امام شافعی رحمت الله علیه چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو دته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته کیږي چې د غور نکه نامه چې د شافعی وا نو د نکه په نوم مشهور شوی دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نکه سره کینی د خپل نوم چې دی هغه محمد او د پلار نوم ادریس. نو امام شافعی ته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته شوی. بیا د مور چې وا هغه څوک وا د مور چې وا د مور سلسله نسب چې ده دا حضرت علی صاحب د ترور سره لګي. پدرم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي یعنی د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده. پیدا شوه کله ده پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوه. په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو. علماء لیکي چې دا څه عجیب و غریب واقعا ولی رونما شوا چې یو طرف ته لوی امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لوی امام د دین پیدا کیږي. نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړه کړه چې دا قصه داوا
چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوندی و نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتلی. دا علماء مذاق دی. ځکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشو راتلی. نو امام صاحب چې موجود و نو امام شافعی ته نه نشو راتلی، خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته